که یو انسان غلط خوب ولیده بالکل خطرناک او غلط خوب نو یریږي به نه پیغمبر علیه السلام یې موږ ته یو دم خولی دی هغه دم چې د استعمال کو اسم نشته بالکل چې ونه یریږي خطرناک خوب د یرې خوب د هیبت خوب داسې چل به وکړي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایې او ګس طرف ته به لاړې وتوکي بیا به ووایې بیا به ګس طرف ته لاړې وتوکي بیا به ووایې بیا به ګس طرف ته لاړې وتوکي بس د خوب اثر به ختم شي هر قسمه خطرناک او د هیبت خوب که تعالی دی د هغې هېڅ اثر به او که هغه وخت کې د یاد نی سار را پاسې دی دا عمل وکړه او که سار دې یاد نو هر کله چې دا خوب درته را مخکې شو هر کله نو بس یو ځل دا عمل وکړه چې درې ځله ګس طرف ته اعوذ بالله ویل او ورسره لاړې توکل که جومات کې د جومات نه بار وځه نو اعوذ بالله ووایه درې ځله او هر یو ځل سره ګس طرف ته لاړې وتوکه د دې خوب به هېڅ قسمه غلط اثر نه دی دم شو بس دا تجربه ده او که مزیدار او خشته خوب دی ولیده نبی علیہ السلام دی په خوب کې ولید الله دی په خوب کې ولید یو نیک سړی دی په خوب کې ولید مونځ دی ولید هر قسمه نیکي نو د الله تعالی حمد ادا کوئ الحمدلله او راشه یو دوه رکاته نفل وکړه لږه صدقه ورکړه بیا برته رب العالمین د دې نه نورم خشته او مزیدار خوبونه ښیي خو دروغ خوب جوړول دا ډېره غټه ګناه ده به هر کیف هغه یو خو چې ما دروغ ویلي وي زه اوس چې څه شوي دی هغه شوي دی او چې څه دی به کېږي بادشاه هلته کې تحقیق وکړو چې تحقیق یې وکړو هغه خو آسان کار و هغه زمانه کې خو لیباټرۍ نه وې هغه خوراک یې راواغېسته او هغه په یو حیوان باندې وخوړه او چې څنګه یې وخوړه هغه مړ شو پته ولګېده چې خوراک کې زهر و هغه بې راواغېستی هغه بل یو حیوان ته کېښودی هغې حیوان هغه شراب وڅکل هېڅ یې ورته ونه وې په دا پته ولګېده که چې شرابو کې شراب والا څه نه دی اچولی او خوراک والا په خوراک کې زهر اچولی دي بس دواړه یې راویستل قاضي فیصله وکړه چې دا کم د بادشاه باورچي دی لنګري دی د زهر اچولی دی لحاظه دی د سنګسار شي دی دې مړ شي او چې دا کم بل دی شرابو والا هغه په شرابو کې زهر نه دی اچولی او بادشاه خبر که چې بادشاه سلامت ګورې خوراک ونه خورې دی کې زهر دی نو هغه له انعام هم ورکه بری هم که وفادار و خط هغه یې راوسته واپس یې په خپله ډیوټۍ باندې ولګه هبل یې پانسي که او بر یې په لرګي کې ویزان کړی و مارغان به راتلل او د هغه نه به یې غوښې وړلې خو چې دا کم سزا شو دا خو بس ختم شو او چې کم بری شو نو یوسف علیه السلام هغه ته وایي وی ته خو بری کېږي بری شوې نو اذکرنی عند ربک ته چې لاړ شې نو زما معامله لږ بادشاه ته یاده که زه هسې بېڅه مفتو کې جیل کې پروت یم پته نه لګي بادشاه یا زلیخې مې وباسي که نه عزیز مصر مې وباسي که نه نو وزیر صاحب ګیر کړی ما مشر بادشاه ته به زما الوی چې دارنګې یو مسافر دی او هغه هسې بې ځایه په جیل کې پروت دی دا هغه دا مسله ده نو دا لږه واوره او د مسله کې څه فیصله وکړه نو ته مهرباني وکړه بادشاه ته دې ما یاد کړه نو چې دا خبره د یوسف علیه السلام دا خو څه بده خبره نه ده د ګناه خبره نه ده غلطه نه ده یو سړی دی غریب ګیر دی او بی ګناه ګیر دی هغه چاته سفارش وکړي چې د ما سفارش بادشاه ته وکړه چې ما خلاص کړي دا څه بده خبره نه ده لیکن بیا هم د یوسف علیه السلام شان سره مناسبه نه وه د یوسف علیه السلام شان دا دی چې د بادشاه نه ولې مطالبه کوې د لوی الله نه مطالبه وکړه هغه الله چې کوی کې ته پروت وې او د کوی نه یې راویستلې نو د کوی نه خو دا جیل کوی خو ډېر تنګ جیل دی دا خو ډېر فراخه جیل دی دې نه دې رب العالمین ایستی شي نو قرآن کې الله فرمایي چې دا خبره یې وکړه چې بادشاه ته ما یاد کا نو الله د هغه سړي نه خبره هېره کړه فلبث فی السجن بضع سنین 7 کاله په جیل کې دې نه پس نورم تیر کړل اوس پیغمبر ته الله گرفت یونس علیه السلام یې نمهیي ګېډې راونه رسو اوس ما غوندې که راګیر کي نو ورته پته ده که دله لږه سزا هم ورکوو نو تختی نو موږ ته ګزاره کوي الله دومره سخته سزا نه راکوي او پیغمبر خو ورته معلوم دی که دی هر څومره زه راکاږم دی پیغمبر دی د ده با یقین او د ده هغه نبوت او هر څه به نور هم پخته کېږي د هغې داسې مثال دی لکه چې څومره یو سره زر څومره په اور کې اچی نو هغه خرابېږي نه هغه نور هم خشته کېږي خو که دغه دی دا ګیلټ دی په اور کې ورواچول په یو ساعت به دوړی او که سره دی ورواچول به نور هم خشته کېږي نو زموږ مثال خو د ګیلټو دی نو که معمولي زور هم ورکوي نو ایمان پرېږدي او پیغمبر خو سره در دی نو که هغه له هر څومره زور هم ورکوي هغه نور هم
دغه کیږي، الله ته تقرب حاصلېږي او پیغمبر خو پاک دی. نو معمولی خبره وه خو رب العالمین پې خفه شو چې ښه تا ما ته ولې رجوع نه کوله، تا قیدي ته وې چې بادشاه ته مې یاد کا، فلبث فی السجن بضع سنین، اورېږه یو 7 کاله در باندې جیل کې نورم تېرو. هغه نه خبره یېره شو. دې نه مونږ ته دا مسله معلومه شو چې بعضې وخت کې به یو انسان بې ځایه جیل ته لاړ شي. دا د هغه دپاره یو سبق دی. یوسف علیه السلام به ټولو جیلیانو ته وې ګوره زه بې ځایه راغلی زه خفه نیم، د الله په کارونو مې صبر دی، تاسو هم صبر وکړئ. لیکن بیا هم که یو سړی جیل ته لاړ، د یوسف علیه السلام دا مسله یې ځان ته رامخکې کړي، دا د هغه دپاره غټ عبرت شو. بل ته دا مسله معلومه شوه سفارش بالکل جایز دی. یوسف علیہ السلام سفارش وکړو، بد یې ونه کړو، صحیح سفارش جایز دی، لیکن سره د دې به رجوع چا ته کوې؟ لوی الله ته. سوال به د الله نه کوې چې یا الله ما وباسه د جیل نه. دا ته بله مسله معلومه شو. بهر کې بادشاه، لوی بادشاه چې دی خوب ولید، مشر بادشاه چې خوب یې ولیده، خوب داسې و چې یو غټ دریاب دی. هغه دریاب اوچ، د هغې دریاب نه 7 غواګانې راووتې، سربې مضبوطې غواګان، ورپسې 7 ټپې ټیپې بېکاره چې تشه ډوکي داسې غواګانې راووتې. خو چې راووتې نو د 7 غواګانو دا سربې غواګانې وخوړې. اوس عقل خو دا وایي چې مضبوطه غوا لګي شي او دا بله نه نه ده، او غوا خو غوا نه خوري. نو دا 7 غواګانې دا ټپې ټیپې رالې او دا سربې غواګانو باندې بس ورغړم کړی و. هغه سربې غواګانې واړه الواق تېرې کړی و، ویې خوړې. بلې دا ولیدل چې 7 شنه وږي و د غنمو، ډېر اعلی مزېدار، او 7 اوچ زیړ وږي. نو دا زیړ وږي د غنمو د دې شنو وږو نه تو شوي دي. لکه بعضې وخت کې که ستاسو خیال وي که نه، نو په دې اونو باندې یو زیړ غوندې شی لګېدلي، نري نري زیړ زیړ تارونه یې څه ورته وایي؟ منیشه ورته وایي. هغه زیړ زیړ څیزونه یي. نو هغه چې د دې شنې څانګې نه تو شي، نو هغه بوټي وچکي، بنوشه هغه وچکي. نو دارنګې دا زیړ اوچ چې کوم وږي دي، دا د شنو وږو نه تو شوي وو. نو چې بادشاه دا خوب ولیده، نو یو ته وي د خوب تعبیر ویرېده، بادشاه هوښیار و، بل ته وي د خوب تعبیر، بل ته وي د خوب تعبیر، چا ته هم د خوب تعبیر نو معلوم. دا چې کوم ساقي دی هغه ته رایاد شو، اوهو زما یو اشنا دی په جیل کې، یوسف یې نوم دی، اخو د خوبونو ډېر زیات ماهر دی. بادشاه سلامت، زما یو اشنا دی او جیل کې پروت دی او بې ګناه په جیل کې. ګوره 7 کاله پسې خبره را یاده شوه، الله ته یېره کړه خبره. دا یاد او یېره د چا په اختیار کې دي؟ د الله. بعضې وخت یو اهمه خبرې د انسان نه یېره شي، ښځې نه یېره شي، خاوند نه یېره شي، رور نه یېره شي، دوست نه انسان. نو 7 کاله ته یېرو او چې دا خوب بادشاه بیان کړ، نو ورته را یاد شو زما جي یو نږدې اشنا دی، ډېر ښه سړی دی او بې ګناه صاحب په جیل کې پروت دی او د خوبونو تعبیر ډېر ماهر او عاصم ډېر نیک انسان دی، زبردست. او جي هغه له به لاړ شمه او د دې خوب ال به ورته ووایم او فورا دله تعبیر درکوي. بادشاه وی ها نیک ولې دی؟ ګوره وی نیک انسان دی، ځکه یوسف علیه السلام به خلکو ته په جیل کې نصیحتونه کول. دې 2 کسانو د ساقي او د طباخ چې ورته کله خپل خوب بیانو که نه، نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ وی ډوډۍ نه مخکې دله تعبیر در لا ډوډۍ به نی راغلې، خو یو خبر هم درته کوم. ګوره د خوب د تعبیر نه مخکې ورته څه وایي؟ وی هغه الله چې موږ او تاسې پیدا کړي، هغه الله ګورې شریک نه لري. زه په هغه دین یم چې کوم دین د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام دی. دغه الله موږ سره ډېر لوی احسانات کړي دي، موږ سره ډېر انعامات کړي دي. او ګورې پام کوئ، زه د خلقو د دې دین د شرک نه بیزار یم، تاسو به هم شرک نه کوئ. د یو الله د توحید داعیان به جوړېږئ. هلته د الله د یووالي او د رب العالمین د توحید هغه تبلیغ کو په جیل کې، جیل کې لګیا دی خپل تبلیغ کوي، خلقو ته د نیکۍ نصیحت کوي، د شرک نه او د کفر نه د خلقو زړه تورئ. نو دی وایي بادشاه ته چې ډېر نیک سړی دی او ډېر ښه سړی دی، ورته پته وه ځم جي د هغه نه دله تعبیر وباسم. لاړ شه راغی یوسف علیه السلام ته، ای زما یوسف وروره، ای دوسته، زه خو راغلی یم او یو خوب زمونږ بادشاه لیدی دی او د هغه خوب تعبیر ورته وباسه. او جي که تعبیر دې ورته وویسته که نه، نو بادشاه ته به پته ولګي، نو تا به فورا را خلاص کي.
اوس که یوسف علیه السلام غوندې 2 کاله پس جیل کې تیر شو نو که زما غوندې سړی وي تا ته د 2 کاله پس زما خبره یاده شو اشنا تا ته ما ویلو چې ما بادشاه ته یاد کا نو تا زه بادشاه ته ګوره یاد نه کړم 2 کاله مې مفتو کې جیل کې تیر کړل د خدای نیکبخته تا د ما سفارش نه کو ته خو د بادشاه ساقي وې لیکن یوسف علیه السلام ته خو پته ولګی چې اسیم خو کار شوی دی اړو ملامت یې نه کړ عفو یې ورته وکړه دی ورته اړو نه وي چې نیکبخته 2 کاله پس راغلی دی ورته اړو نه وي چې تا ګوره بادشاه ته دا اړو یاد نه کړم دی ورته اړو نه وي چې ستا اړو د خوب اړو جواب نه کومه پرې چې غرق او تباه شی ولې که یوسف علیه السلام په تعبیر دوی پوی نه کي نو حقات راځي او ټول ملک تباه کېږي اوس که بل سړی وي نو وی به چې پرېږده چې تباه شی زه مسې جیل کې واچولو نه کوم د خوب تعبیر درته شرطونه به یې پې لګول چې ما خلاص کړې د هغې نه پس به د خوب تعبیر کوم نه هېڅ شرط یې پې ونه لګاو اړو ملامت یې نه که دا د یوسف علیه السلام عفو درګذر حالانکه په جیل کې غریب پروت دی مفتو کې پروت دی وی داسې کار دی بادشاه ته ووایه چې 2 کاله به ستاسو یو داسې دور در باندې راځي 2 کاله چې به د فراخ سالی دور بی 2 کاله به ستاسو رزقونه او ډوډۍ ګانې او غنمونه او څاروي به م څاروي او ښه فراخه کال بی 2 کاله 2 کاله پس به قحط راځي مکمل قحط چې دا 2 کاله تاسو کم جمع کړې ده او کم غله او غنم هم سنبال کړي دي دا به په هغه 2 کاله قحط کې بلکل خلاص شي د هغې نه پس به در باندې بیا یو کال راځي به ډېر د بارانونو کالي مزېدار دا خو ستاسو د خوب تعبیر شو اوس به کوسو دی ورته الو نه وي زه لړ شه او بادشاه ته دې الو وایه او دې ځل یې ورته دا ونه وي چې ما ورته یاد کا هغه ته خو پته لګېدلې وه چې مخکې مې دا ټکې وي خو 2 کاله مې پکې تېر کړ اوس بیا ووایم غږ یې ونه ساقي راغی وی بادشاه سلامت هغه دا تعبیر وویسته یاره وی ورشه دا سړی راوباسې دا خو ډېر پوه انسان معلومېږي دا څوک دی راوباسې چا به دا سړی فورا راولې د نه زه اوس معلومات کوم چې دې سره به کوسه د 2 کاله چې قات راځي په مونږ باندې نو د 2 کاله غله چې مونږ وکړو نو دا غله خو هر کال غلغلت پیدا کېږي خلک یې خوري نو ټیک ده که ډېر فراخه کالم دی نو غله خو نه ټینګېږي چې 2 کاله مونږ بیا په سټورونو کې ساتو هغه زمانه کې دا سټورونه هم نو دا به 2 کاله په مونږ قات راځي دا به څه کوو ته ورشه دا لک راول دی ورپسې په اس باندې سور شو جیل ته وروزغلېد مبارک شه یوسف ولې بادشاه د جیل نه وباسي او داروغه ته اعلان وکړه چې یوسف علیه السلام ډېر په عزت باندې راوباسه او فورا یې بری کا او ما ته حاضر کا وی بادشاه سلامت را لېږلې ما او داروغه ته اعلان هم دی ته بری شوې راځه بادشاه دې غواړي بادشاه ته مخامخ اوس ودرېږې نو ستا د علم اظهار په بادشاه راغلی دی تا له ډېر لوی مقام او مرتبه درکوي یوسف علیه السلام ورته څه وایي نه جیل نه نوځي او تا چې وی چې ما بادشاه ته یاد کا او جیل نه نوځې وی نه که نه جیل نه نوځم لاول دې دا تحقیق بادشاه وکړي چې ښځې په حقه دي زلیخه په حقه ده او که زه په حقه یم زما په جامه داغ لګېدلی دی لاول به دا خبره فیصله کوو هسې نه چې سبا خلک په ما د بادشاه په دربار کې الزام لګوي چې د زلیخې ته خدا نه خواسته زما په جامه داغ را نشي لاول به زما او د زلیخې معامله پاکه و ښکاره به اعلان کېږي چې ګناه د یوسف او که ګناه زلیخې وه د هغې نه پس به د جیل نه وځم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رب العالمین دی یوسف علیه السلام سره ډېر احسان وکړي وی که د یوسف علیه السلام په جیل کې زه پروت وی او ما له دقسې سړی راغلی و چې بادشاه دې غواړي نو زه به فورا د جیله وتلی وم خو یوسف علیه السلام ګورې د جیل نه نه وته او د خپلې مامینې لاول صفۍ راولي د هغې نه پس د جیل نه دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه استازی لاړ بادشاه ته وایي چې سړی خو د جیله نه راځي ولې نه راځي چې د هغه او د زلیخې په منځ کې یو لانجه راغلی و دی په هغې کې جیل ته تللی دی او وایي چې لاول د زما او د زلیخې معامله پاکه شي نو د هغې نه پس به زه جیل نه وځم به خلک وایي چې دا ګناه جوړ د یوسف وه خو د خوب تعبیر یې وویسته نو ځکه خلاص شو نه چې معامله پاکه شي دې نه زموږ علما دا خبره معلوموي چې په یو انسان تهمت ولګي داسې خطرناک تهمت نو پکار دي چې د هغې صفۍ د خلکو په مخ کې راشي خبره به مجمله کې نه پرېږدي چې مجمله کې دې پرېښوده د خلکو زړه کې به هغه شکونه وي نو چې خبره بالکل پاکه شي نو ښه خبره ده نو یوسف علیه السلام خپله خبره پاکول غوښتل بادشاه ښځې راوغوښت تر ټولو زلیخې هم کېنوله دغې وخت کې د زلیخې خاوند چې کوم خپل عزیز مصر هغه مړ شوی بوډا وزیر مړ شوی
زلیخې هم کېنوله او نورې ښځې هم راوغوښتې. هغه ښځې چې څوک په هغه مجلس کې ناستې وې هم ټولې کېنولې او بادشاه ټولې مخامخ کېنولې. وی وایه ټول د بادشاه وزیران او مشیران او د لوی افسران ناست دي، زنانه ښځې هم ناستې دي. ګناه د زلیخې وه او که ګناه د یوسف وه. زلیخه پاسېده وی بادشاه سلامت، ګناه زما وه، یوسف بالکل پاک، هیڅ غلطي په یوسف کې نشته، دا ګناه ټوله زما وه، غلطي ټوله زما وه، بس زه په خپله غلطۍ ستومان یم. او علما لیکي مفسرین چې زلیخه د هغه وخت نه چې یوسف علیه السلام جیل ته لاړ په عبادت الله ته پرېوته، د الله نه یې معافي وغوښتله او هر وخت به رب العالمین ته جړل چې یا الله ستا ذات ډېر ښکلی دی، چې یوسف غوندې ښکلی انسان تا پیدا کړی دی الله چې ته به څونه ښکلی رب العالمین ستا ښکلی ذات مې پرېښوده او چې کوم تا پیدا کړی ښکلی دی هغې پسې ګرځم. واقعي چې دې خشته ګلونو ته وګورئ، دې ښکلي بوټو ته وګورئ او دې خشتو نښو ته وګورئ، نو د رب العالمین لوی قدرت پر ته معلومیږي. دا د رب العالمین د قدرت نښې دي. الله دا خو تا پیدا کړی دی یوسف، دې دومره ښکلی دی، نه الله ته به څومره ښکلی، ستا څومره خشته ښکلی قدرت دی، نه الله ستا حسن مې پرېښود، ته مې پرېښود د انسان حسن پکې شم. لویې توبې رب العالمین ته وویستله د الله ذات ته او بس د الله د ذات نه معافي وغوښتل او په عبادت به پرته و او الله ته به یې جړل هر وخت، د رب العالمین په حضور کې به جلاګانې کولې او دغې وخت کې اقرار هم وکړه چې بالکل یوسف ته ګناه نشته، ما ته مطالبه کړې ده او دا غلطي ما کړې ده. یوسف علیه السلام ته یې وی چې بس صفۍ راله ټولو وزیرانو ته او اهل سلطنت ته او هغه زمانه کې چې کوم ذرایع ابلاغ وو هغې ټولو دا خبره خوره کړله چې غلطي د زلیخې وه، اوس توبهګاره ده، د یوسف علیه السلام غلطي نه وه. د هغې نه پسې یوسف علیه السلام راوویست د جیل. چې راویسته نو د هغه کمیس واغوسته، کم کمیس چې د سره محفوظ پروت و. ما درته تېره جمعه ویلي چې ابراهیم علیه السلام په غور کې و او هغه کمیس ورته جبریل علیه السلام اچولی و او بیا هغه کمیس د ابراهیم علیه السلام نه پس اسحاق علیه السلام ته لاړ. اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام خپل زوی له ورکو او یعقوب علیه السلام دا کمیس د ریخمو کمیسو د یوسف علیه السلام په دې غاړه کې اچولی و، تعویض غوندې شکل کې د جنت اعلی قسمه ریخمو. نو ګوره چې خشته یوسف هم خشته دی علیه السلام او کمیس هم د ریخمو دی او بیا د جنت کمیس دی هغه واچو. او مفسرین لیکي چې بادشاه ولې یو جوړه م ورولېږله چې دې خو جیلي د جیل جامې به وي، دا جوړه ورته واچوې، تاج یې ورولېږه دا ورته په سر کې او خشته مزېدار ښکلې خوبصورته لباس او زیب و زینت یې برابر چې په اس باندې راغې د بادشاه دربار ته او ورننوته او بادشاه ورته وکتل نو د هغه ورسره غیر اختیاري محبت او مینه پیدا شو. او دا لکه دا خو فرشته سیرت انسان دی، جیل کې دی غریب دونه موده تېره کړه او بېګناه جیل کې تېره کړه، د سره خو ډېر لوی ظلم شوی دی او دومره قابله لږ چې د خوب تعبیر څونه مزېدار وباسي. راځه دلته کښېنه ما سره، ځان سره په تخت شاهي باندې کېنه. بادشاه ته 7 ژبې یادوي، 7 اوس هم دې بادشاهانو ته زمونږ په نسبت لږې زیاتې ژبې یادوي، 7 ژبې ورته یادوي. نو چې ده به په کومه ژبه کې خبره کوله نو یوسف علیه السلام به ورته په هغه ژبه کې جواب ورکوو، په بله ژبه کې هغې کې جواب ورکوو. یا لکه دا تا له دومره ژبې څنګ درځي، ته څوک یې؟ ټوله قصه یې ورته وکړه. صاحب زه داسې ماشوم یم او زه کشر یم، دلته مسافر یم، د غلامۍ ژوند مې تېر کړی دی، خو زه د یو لوی پیغمبر بچی یم چې د هغه نوم یعقوب علیه السلام دی، ما د هغه نه زده کړي دي. هغه یعقوب علیه السلام د یو بل لوی پیغمبر زوی دی چې د هغه اسحاق علیه السلام نوم دی. هغه اسحاق علیه السلام د یو بل پیغمبر زوی دی چې د هغه نوم ابراهیم علیه السلام دی. جی نسبا موږ د پیغمبرانو نسل یو. زه کوی کې غورځولی شوی یم، د کوی نه بیا راوتیم، د غلامۍ زندګي مې تېره کړه، بیا د وزیر کور ته الله را ورسولم، بیا د ګناه مطالبه رانه وشوه، هغې نه الله بچ کړم، بیا جیل ته پکې لاړم، اوس ستا مخکې دغه د حاضر ولاړ. دا ټولې ژبې ماله راځي. ښه زما د خوب تعبیر ویا خو مال صاحب ایستی دی، وی دې سره به کوو څه؟ دا راته یو الو ښایه چې دې سره به څه کوو چې دا 7 کاله بارانونه وشي او غلې زرغونې شي، نو دا خو به په هغه 7 کالو کې خلاصې شي. 7 کاله چې کم قات راشي هغې سره به څه کوو؟ وی بادشاه سلامت زه به راته علاج وښیم. وایه سیل او ټول وزیران دي او مشیران ټول ناست وی دا چل به وکړو چې 7 کاله خو د رب العالمین د طرف نه تا چې دا 7 سربې غواګانې ولیدلې او دا 7 شنه وږي دي ولیدل، د هغې خو دا تعبیر دی چې رب العالمین به ښه بارانونه کوي، سیلی به او دا ځمکه به دا ګیاګانې هم زرغونې کړي او دا غنم به هم زرغون کړي. نو غله چې څومره یي هغه به مونږ په خپلو وږو کې ساتو. ګوره هغه زمانه کې
خو دا دغه ونه دا سټورونه دا به موږ په خپلو وږو کې ساتو بس چې کوم د ضرورت مطابقي او استعمالو باقي پرتي چې اووه کاله کله قات راشي دغه وږي به بیا رجو او دغې غنمونه به بیا مونږ غوبلې کوو نو بوس به څاروي خوري او غنم به انسانان خوري اووه کالو کې به مونږ دا غله به اووه کالو ته ساتو د هغې نه پس به بیا یو کال رب العالمین بارانونه کوي او ښه فراخي به راځي دا مې دغه دی بادشاه ورته وایي داسې کار دی چې تا ځان سره مشیر مقرر و یعنې بادشاهانو مشیران ځکه تا ډېره ښه مزېداره مشوره را کړه یوسف علیه السلام ورته نه مشیر مې مه مقرروه اجعلني على خزائن الارض ما وزیر زراعت جوړ کا وزیر خزانه نه خزائن الارض د دې وزیر خزانه بعض علما معنا کوي نه وزیر خزانه نه د ځمکې خزانه یعنی وزیر زراعت مې جوړ کا ولې چې زه دله دا سیسټم برابر کم دا غله دله محفوظ کم دا غنم دله په دې اوچو په دې باراني علاقو باندې وکرم او دا اووه کالو دپاره سنبال کم چې د قات مسله ختمه شي بادشاه وی ډېره ښه ده انی حفیظ علیم ورې زه امانتګره مې غلا به نه کوم خیانت به نه کوم کم وزیر کم بادشاه چې هغه غلی خیانتګري ملک به چرې ترقي نه کوي خو چې غل نی خیانتګر نی رب العالمین بیا هغه ملک لم ترقي ورکوي نو زه خو حفیظ او علیم په دې خبره پوهېږم هم الله راله دا پوهه م راکړې وایي دا د نن نه مې ته وزیر زراعت جوړ کړی نو یوسف علیه السلام رب العالمین د کم ځای نه د کوی نه راواغېسته او کم ځای ته یې ورسو وزیر زراعت یې جوړ کړه دا د رب العالمین نظام دا غټ عبرت دی ان مع العسر یسرا سختی در باندې رب العالمین راولي الله ته ته رجوع کوه ته ګوره الله به د هغه سختۍ بدل درته په اسانتیا درکوي نور به رب العالمین تعالی سهولت درکوي اسانتیا به درکوي بل دې نه دا عبرت دی چې په سختو کې به یو الله ته رجوع کوې ګورې یو الله ته به رجوع کوې او بل ځینې علما یو بله مسله معلوموي هسې خو مشري غوښتل ګناه ده نه به غواړي مشري به نه غواړي خو که تا ته یو ځای کې پته ده چې اهل نشته غیر اهل راځي نو بیا په هغه وخت کې که یو سړی مشري غواړي نو جیز دي لکه دلته کې یوسف علیه السلام ته پته وه چې دلته کې خو اهل نور څوک نشته دا چې څومره وزیران دي دا غله به رالي او د قات په زمانه کې بیا په ډېرو غټو غټو پیسو خرڅوي او په خلکو به قات راشي اهل نشته دوی په خپله مطالبه کوي چې خیر دی که ما وزیر زراعت جوړی نو ما جوړ کړم دا به معلومېږي او بل چې انسان جامه پاکوي او رښتون انساني ډېر هیڅ قسمه پروا نه ساتي رب العالمین به د حفاظت کوي وزیر زراعت مقرر دغه درمیان کې چې دی روت هغه عزیز مصر مړو کوم عزیز مصر چې دی ورسره مخکې د غلامۍ زندګي تېروله او د هغه چې کومه ښځه و زلیخه چې د یوسف علیه السلام سره محبت و هغه هم تقریبا د بوډاوالي عمر ته رسېدلې وه بوډۍ وه بیا بادشاه ورته درخواست کی دور منصور لیکلی دی بادشاه ورته درخواست وکړه چې یوسفه داسې وکړه چې دا زلیخه په نکاح واله خاوند یې مړ دی تا سره ډېر زیات محبت او ډېره زیاته مینه وه در سره او د هغې د هغه محبت او د مینې د وجې نه ته جیل ته ملاړې هغې اقرار هم وکړه چې غلطي زما وه څه ګناه الله د هغې نه هم نه ده صادره کړې هم الله د ګناه نه بچ کړه کومه غټه ګناه چې ده ته خو الله سې مساتلې دا زما یو درخواست ومنه د هغې زړه به لږ په قلار شي او خاوند یې مړ دی په نکاح والا یوسف علیه السلام دا هغه بادشاه هغه درخواست قبول کړ او زلیخې سره بیا نکاح وکړله نکاح نه پس عجیبه زندګي وه بیا یو ځل یوسف علیه السلام هغه د ښځې او د خاوند منځ کې چې کوم تعلقات دي هغې ته به زلیخې هېڅ توجه نه ورکوله هېڅ قسمه یو غاړه کې به ناسته وه او نفل به یې کوله الله به یې یاده و جړه به یې کوله یوسف علیه السلام ته یو ځل تپوس وکړه زلیخې زه خو هغه مینه محبت چې ستا کم ما سره مخکې و او ته کم محبت تی ما سره لرو هغه خو پرېږده وه چې کوم د ښځې د خاوند خپل تعلقي هم را سره نه ساتې دا ولې هغه محبت دې څه شو هغه مینه دې څه شوه زه هغه وخت کې غلام یم اوس زه وزیر یم او د بادشاه د دربار خاص انسان یم نو ستا هغه محبت مینه خو ډېره زیاته وه خو هغه پرېږده وه هغه د ښځې خاوند چې یو بل سره کومه مینه یو کم محبتي هغه ما سره اوس نه ساتې دا ولې وی هغه وخت چې زما تا سره کوم محبت او مینه وه زما زړه کې خالص ته پروت وی او ته زما په زړه کې موجود وی خو چې ته جیل ته لاړې او بیا د جیل نه راووتې او ته جیل ته ورسېدې نو ما الله ته رجوع کړې ده
د رب العالمین ذات ته مې رجوع کړې ده. اوس زما ټول زړه د الله سره دی. زما زړه کې اوس هغه شی ختم شوی دی، د هغې په ځای ما الله ته ډېر درخواستونه کړي دي، ډېرې توبې مې وغوښتې دي، ډېرې معافۍ مې وغوښتې دي. او ستا په ځای زما زړه کې الله ناست دی، د الله محبت ناست دی. هغه څیزونه زما د زړه نه وتي دي. ختمه ده هغه خبره. بیا الله تعالی دوه زامن د یوسف علیه السلام او د زلیخې نه پیدا کړل. یوه لور ته الله پیدا کړه، هغه لورې بیا د ایوب علیه السلام په نکاح کې ایوب علیه السلام ته واده شوه. بهر کیف چې دی کله واپس راغی او دی وزیر شو، 2 کاله چې کم خوب لیدلی شوی و د هغه خوب مطابق د فراخۍ کالونه شروع شو. ځمکې داسې غلې راوچتې کړې، غنمان زرغون شو. او هغه زمانه کې چې کومه د ځمکې سبزي وه یا د ځمکې غله وه، په ډېر وافر مقدار کې هغه خوب لیدلی شوی و ده چې 2 کاله به بارانونه مي، 2 کاله به غلې م زرغونې شي، او د هغې نه پس به 2 کاله قحط. نو د 2 کاله چې کم غله زرغونه شوه، حضرت یوسف علیه السلام ته خو الله علم ورکړی و، د هغې دپاره غټ غټ ګودامونه جوړ کړل فوراً. چې ورپسې ورته پته وه، الله ښودلې وه د خوب نه چې 2 کاله قحط به راځي. نو که دا غله مونږ اوس ختمه کړو، 2 کاله او بیا څه کوو؟ هغه غلی په غټو غټو ګودامونو کې په هغه وږو کې سنبال کړه. تېره جمعه مې تاسو ته ویلي چې وږي کې غله کېدې نه خرابېږي هم نه. هغه یې سنبال کړل او ټوله یې خوندي کړله. 2 کاله به چې څه خلکو خوړل او یې ساتل، او چې کم د حکومت ځمکه وه هغه ځمکه کې هم غلې وکرلې. که د خلکو نه به کومه غله وزګاره شوه، د خلکو په پټو کې هغه به هم چې د فوراً واغېشتله او ټول ګودامونه ډک شو. ورپسې 2 کاله قحط راغی. 2 کاله چې کم قحط راغی، نو بیا به هغه غله یوسف علیه السلام د ضرورت مطابق خرڅوله. خلکو سره خپلې غلې هم نه وې، د ساتلې وه به یې خرڅوله ضرورت مطابق په پیسو باندې او دارنګې په نورو څیزونو باندې. نو د مصر چې څومره خزانه وه هغې د پیسو نه او د زرو نه د سرو د سپینو نه بلکل ډکه کړه. او قحط داسې و په 2 کاله کې چې د مصر نه بار په میلونو په سوونو میلونو باران بلکل بند و. د کله چې باران بند شي که نه، نو ګوره دا رزق که یو سړی وي چې زما ځمکه او زما پټی دی، بېشک دا ځمکه او پټی روزي زرغونی، خو د چا په حکم یې زرغونی؟ د الله په حکم. نو خبره مې دې پورې کوله رونو چې هغه 2 کاله قحط راغی، خلکو باندې ډېر لوی قحط راغی. د یوسف علیه السلام پلار چې کومه علاقه کې و، کنعان علاقه کې، هلته قحط ورسېد، هېڅ نو درک نه لګېد. خلکو به دا سپلی او دا پیزار په اوبو کې خوټکه وغه اوبه به یې څکلې، او زاړه ډوکي به خلکو سټل، او د اونو پاڼې به خلکو خوړې. د څاروي لاړل ختم شو، اوږي شو، هغه د لوږې د لاسه مړه شو، د تندې د لاسه مړه شو. ځنګلونو کې چې کوم حیوانات و هغه د لوږې تندې د لاسه مړه شو. یعقوب علیه السلام ته د خپلو بچو ووی، هغه چې کوم 11 بچي دي، یاره بابا اوس به مونږ څه کوو؟ وی بچو ته طلب پکار دی. وی په مصر کې یو بادشاه دی او خلک د هغه ډېر صفت کوي، عزیز مصر ورته وایي، او هغه ډېر نیک انسان دی، مونږ یې اورو او هغه سره غله ده. نو که مونږ لکه جمع پونچي خپله را جمع کو، هلته لاړو او لکه غلطې والو ته اجازت راکړه، نو څنګه به یاره بچې وی لاړ شئ دغه بادشاه له. اوس دوی خو یې نه پېژني چې بادشاه څوک دی. یعقوب علیه السلام ته پته نه لګي چې دا بادشاه خو زما زوی یوسف دی، او دا خو زما نه په ماشوموالي کې جدا شوی دی، کم ځای ته به رسېدلي. صرف دومره ورته پته وه چې یو ځل د اسراییل علیه السلام سره د یعقوب علیه السلام ملاقات شو. نو یعقوب علیه السلام ورته ډېر زیات وژړل. اسراییله نه مرګ فرشتې یو تپوس ته نه کوم، زما د بچي متعلق راتاله وه چې زما یوسف بچی کم ځای کې وی؟ وی ما ته پته نه لګي. الله په هغې خبردار. ګوره د غیب و علم چا سره دی؟ یو الله سره دی. نو ملک الموت نه تپوس کوي د مرګ د فرشتې نه د ما بچی، مونږ ته هېڅ پته نه لګي. یاره وی یو تپوس ته نه کوم، تا خو د ډېرو خلکو نه ساګانې ایستې دي، ګوره څونه خبره ده. زما د بچي د یوسف نه خو به د ساني ایستې. دا راته یاره وی دا راته پته ده چې د یوسف علیه السلام پیغمبر نه مونږ سا نه دی ایستې، اجمدې دی، دونه راته پته ده. ولې که مړ وي نو سا به تې مونږ ایستلې وه، نو دونه مطمئن اوسېږه چې بچی د جمدې دی. نو یعقوب علیه السلام به بهر ووت او جړل به الله ته. وابیضت عیناه وهو کظیم. الله فرمایي قرآن حکیم کې سترګې تکې سپینه شوې، ړندې شو، ړندې نظر لاړ، او ډېر زیات غمجن وړنه به یې درد کو، آه به یې کول چې یا الله هر کله چې خو ما سره د خپل بچي ملاقات وکړه، او ما خو دا وی چې دی به مړي قیامت کې ملاقات به کېږي، خو دا پته ولګېږي چې جمدې دی. پروردګاره چېرته خو زما د دې بچیو ملاقات ما سره وکړه. نو دا پته ورته نه لګي. نو بچي ورته وایي چې قحط دی او مونږه اجازت راکړه چې لاړ شو. ځای بچو لاړ شئ، خو به د مصر بادشاه ته ووایې، ور اوس پته ورته نه لګي که نه
چې زمونږ ورې پلار بوډا دی او پیغمبر دی. دا ورته لږ سفارش وکړې چې غله مونږ له لږه زیاته راکړي. او زه خو هغه اعلان کړی و چې یو چاله غله ورکوم په خپله به راځي. وی ځای بچو لس واړه لاړ شي. خو دا کم د یوسف علیه السلام چې سکر ورو بنیامین دی ته پرېښوده. یارېده که نه چې د ده یو ورور خو تاسو مخکې وجلی دی، تاسو وایئ چې موږ وجلی دی، دې ته پرېښود. وی ځای لس واړه بچو لاړ شئ او بادشاه ته لاړ شئ. چې دوی لس واړه لاړل بادشاه ته لاړ شئ. چې دوی لس واړه لاړل بادشاه ته مخامخ ودرېدل. بادشاه ځان ته مخامخ پیش کړل. چې څنګه مخامخ شو ورته نو دوی ورته وایي چې بادشاه سلامت. کوم ځای نه راغلی یې مېلمنو؟ مونږ خو د کنعان د علاقې نه راغلي یو، د میاشتو مزل مو صیب کړی دی. ښه څوک یې؟ چې مونږ د پیغمبر بچي یو. د کوم پیغمبر؟ د یعقوب علیه السلام. ته خو پته ولګېږي چې د ما رونه دي چې ویلي د رسې مو پېژندی. ښه د یعقوب علیه السلام رونه دا پیغمبر دی او جی دا پیغمبر دی. او جی زمونږ پلار چې دی نو هغه د بل پیغمبر دی چې اسحاق علیه السلام دی. او جی زمونږ د نیکه پلار بیا ابراهیم علیه السلام هم پیغمبر دی. تاسو ته پته ده مونږ دا پشت در پشت نسل در نسل د پیغمبرانو په اولاد کې را روان یو. جی پلار مو ډېر بوډا دی او سپینګیری دی او د هغه یو زوی په ماشوموالي کې شر مخ تختولی دی او وجلی دی. نه هغه پسې ډېر زیات غمجن دی او دردمند دی. او یو بل بچی دی زمونږ یو بل رور دی نو زمونږ پلار په هغه باندې یریږي، هغه را سره بار نه پرېږدي. نو ته مهرباني وکړه مونږ له غله راکړه او لږه ډېره غله راله راکړه. او چې کم رور مونږ په هغه خپل پرېښې دی مهرنې د هغې سم راکړه او د خپل پلار یې سم راله راکړه. دا مهرباني وکړه او د احسان را سره وکړه. یوسف علیه السلام وایي ښه تاسو د یعقوب علیه السلام پیغمبر دغه بچی او بالکل تاسو خو ډېر نیکان یې او ډېر عزتمن یې. هله شاه شاهي مېلمانخانه کې حکم یې وکړه دا ډېره کې ښه ډوډۍ وله ورکې، ښه خوراک وله ورکې. دا خو د پیغمبرانو بچي دي، د پیغمبرانو نسل دی، پوره میلمستیا وله وکړي. به دوی خوشحاله شو چې یاره د مصر بادشاه او یوسف علیه السلام هم پکې تېره ده که نه، ډېر وخت پکې تېر دی په دې دور کې. او بل هغه شاهي تخت باندې ناست دی او بل د بادشاهانو په دې مخ باندې یو غلاف اچولو، یو نقاب به په دې مخ باندې اچولو چې هر څوک د بادشاه مخ ته مو نه ګوري. دا د هغې زمانې یو خپل رواج و، یو خپل عزت و. نو په مخ باندې هغه خپل نقاب هم پروت و، شاهي دربار کې هم ناست دی. دوی یې نه پېژني، هغه ته خو پته ولګېدله. شاهي مهمان خانې ته هوټل ته یې بوتلل او هلته یې ولله ښه مېلمستیا ورکړله او 3 ورځې یې ځان سره ایثار کړل. دی به وایي صاحب مونږ له غله راکړه مونږ ځو. نه 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 تاسو د پیغمبر بچي یې او نیکان یې او پلار نیکه کر نیکه ټول پیغمبران تېر شوي دي. تاسو به نه ځئ، تاسو به ما سره دلته کې دی رهئ. آخر چې 3 ورځ شوه بادشاه سلامت مونږ له اجازت راکړه. زمونږ پلار دی او هغه خپل یوسف بچي پسې په سترګو ړوند دی. نو که مونږ هم دلته کې ایثار کې مونږ پسې به هم غمجن او دړمن بشي، ته اجازت راکړه چې مونږه رخصت شو. نو یوسف علیه السلام ته خو د پلار نوم بیا واخیستی شو. وی ډېره ښه لاړ شئ. نو یو کس له یو بار غله ورکړه، یو کس له. او وی زمونږ د هغه بل وی د هغې سم در کوم وی ورکې وله د هغه د دې د هغه بل رور چې کوم دوی یادوي، زه خو غایبانه د چا نه ورکوم، خو دا د پیغمبر بچي د رښتونې دي، ورکې د هغې سم وله ورکې. ځئ لاړ شئ او پلار ته مو زما سلام وایي چې د مصر بادشاه درته سلام کو. خو یاره یو کار دی ګورې هسې نه دروغ راته ونه وایې چې ستاسو بل رور نی او دروغ هم راته نی ویلي. نه جي وي زمونږ بل رور بنیامین شته کشر دی. وی رښتیا وایې وی ښه بیا چې راځئ ابه راولئ او که هغه هم رانه وست نو ما ته به پته ولګي چې دروغ وایې، پټګۍ به رانه د هغې څه وړي، ابه خامخا راولئ. او که هغه هم رانه وستو نو بیا به دله غله بلکل نه در کوم. بیا خو ته دروغجن یې ما ته وایې شته بیا دروغ وایې ستا ضرور به بل نه ابه خامخا راولئ. وجي ډېک ابه راولئ. پلار ته به مینه زاري کو نو چې دې یې څنګه قافله رخصتوله. نو یوسف علیه السلام هغه خپلو کار خاص ته وی دوی چې کومې پیسې میسې راوړي دي که نه دا والا په د غنمو په یو بوټ کې وربندې کړې، دا ورته واپس کړې، دا واپس کړې ورته. دې کې د هغه یو غرض یو حکمت خو پکې د هغه ده چې دا پیسې ورته واپس کړو او لاړ شي نو پلار به مې لږ خوشحاله شي، ځکه قحط دی، د پیسو درک به مو سره نه لګي. دویم غرض یې پکې ده چې دوی به واپس بیا راشي. ولې؟ ځکه چې پلار یعقوب علیه السلام به وایي چې اوهو دا خو د بیت المال پیسې تاسو په بوجۍ کې په غلطۍ راغلي دي. نو خو پیغمبر دی هغه خو ارامه پیسه نه خوري او د بیت المال پیسه چېرته خوري.
نو بیا به تاسو خامخا رالیږي کېدو چې دا بچي به خامخا رالیږي چې دا پیسې وله ورسوئ. دا خو په غلطۍ کې راغلی دي، دا خو د بیت المال شی دی، او د بیت المال شی به د پیغمبر او د پیغمبر بچي څنګه خوري؟ نو یو خو دا دی چې دا احسانمن به م شي او د دې پیسو د را رسولو دپاره به واپس دا منډولیږي. دی ورته پونچي جمع کړله، دوی بارونه څاروي بار کړل، ورسېدل. بابا مونږ خو رالو، بلا غلم راوړه، خوشحاله او د مصر بادشاه خو ډېر ښه سړی او بادشاه بابا د مونږ خو ډېر عزت وکړه ستا د مخه او مونږ له ډېره ښه مېلمستیا راکړه، مونږ خو یې نه راپرېښودو. او ګوره جي د هغه بل رور غلی هم راکړه چې کوم بنیامین دی، چې غلی وسپړ ده او بوجونه یې تش کړل، هغه د دوی چې کومه پیسه وړې وه او کوم مال یې وړی هم ورته واپس پکې پرتو. او بابا مونږ نور څه غواړو؟ وګوره غلی هم راکړه او دونه ښه بادشاه دی چې د مونږ هغه پیسې هم مونږ ته واپس رالیږلي دي. داسې ښه سړی دی. یعقوب علیه السلام پوه شو، وی ګور ښه دا خو واقعي ډېر ښه سړی دی او واقعي ډېر ښه نیک بادشاه دی، دا خو پیسې مونږ ته واپس رالیږلي دي. بچو داسې وکړئ چې دا غله د مونږ خلاصه شي نو واپس لاړ شئ، او دا کومه پونچي چې ده دا هم واپس یوسئ، دا د بیت المال شی دی. دا په غلطۍ کې بچو راغلي، هېڅ پته نه لګي. نو دا خو د بادشاه د بیت المال شی، دا به ورته واپس کړئ. وی بابا مونږ چې ځو مونږ سره بنیامین به پرېږدی؟ نه 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 بچې بنیامین نه پرېږدو، خفه کېږې مه دې نه پرېږدو. بابا بادشاه ته مونږ ویلی دي او د هغه د نوم غنم ترې راوړې ده، نو چې اوس او مونږ ته یې ویلي دي چې دی به راولی، نو چې دی اوس بو نه ځو نو مونږ ورته دروغجن ښکاره شو، مونږ له به غله نه راکوئ. وی نه 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 پام کوئ، بس بنیامین نه لیږم. یا بادشاه بابا مونږ ذمهوار یو. وی هغسې ذمهوار لکه د یوسف علیه السلام متعلق چې مرله ذمهواري را کړې په دوکه م رانه یو ځل یوسف بوته، رانه مو جدا که خپل لخت جګر. اوس دا د زړه وینه رانه جدا کوې؟ بلکل نه کېږي، قطعا دې نه در کوم. بابا که نه راکې مونږ له غله نه راکړې، مونږ ورته ویلي دي د بنیامین حساب دې راوړی دی. غصه به شي بادشاه. خیر پلار یې مجبوره کړه، چې مجبوره یې که نو دا بنیامین یې ورسره ولېږه. وی ځای لاړ شئ بنیامین بوځئ، خو ګورې د خدای په نوم درله قسم در کومه چې داسې خیال به پې ساتئ لکه په دې خپل ورونو چې څنګه ساتئ. او چې لاړ شئ نو په بادشاه زمونږ بیا سلام ووایئ، او د سلام نه پس ورته زما حال بیان کړئ او ورته ووایه چې دا مېرنی رور مونږ ځان سره راوستلی او پلار یې بل رور پسې سترګې ړندېري، نو ګورې دی به زر مونږ ته را رخصتې او زر به راځئ. بنیامین یې ورسره که قافله روانه شوه، لاړه مصر ته ورسېدل. دا دویم ځل لاړه چې لاړه صاحبه ورسېدل، بادشاه ته ور مخامخ شو. بادشاه سلامت، السلام علیکم، مونږ چې دا خپل لسرونه یو او دا زمونږ هغه مېرنی رور دی کوم چې تا تیر کال مونږ تا نه تلو او تا د غله مونږ له را کړې وه، خو چې تلل نو پلار ورته یو نصیحت کوي، یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. بچو ګورې چې وردی د مصر نو په یو دروازه به نه ورځئ، په ګڼو دروازو ورشئ، ځکه د دوی وجودونه غټ غټو او خشته او مزېدار د پیغمبر بچي او خلکو ته پته م چې دا خو 11 رونه دي. نو پام کوئ په یو ګیټ ور داخل نه شئ، که په یو دروازه ورلی نظر به مو وی، په یو دروازه به نه وردی، دو په یو دروازه، یو په بله دروازه، درې په بله، داسې خواره شئ چې نظر مو نه وی. بهر کې چې دوی په هغه ګڼو دروازو ورننوتل او یوسف علیه السلام ته ور مخامخ شو، نو هغه خو وپېژندل، عرفهم وهم له منکرون، هغه وپېژندل چې دا د مارونه دي، دوی نه پېژند چې دا یوسف علیه السلام. بادشاه سلامت مونږ خو بیا رالو، مونږ د یعقوب علیه السلام پیغمبر بچي یو که نه چې پروس کال راغلي، دا هغه زمونږ رور دی چې د غله در نه مونږ پروس کال وړې وه، ځان سره مو دې راوستلي. بادشاه سلامت مونږ له به اوس غله بیا راکړې، مونږ نار یو، هغه غله م ختمه کړه او زمونږ پلار پیغمبر دی او ډېر سخي دی جي، دومره سخي دی چې هغه غله خلکو له ورکوي. هغه ته خو پته وه چې دا خو زما پلار واقعي سخي دی، هغه چې څو هغه خلکو باندې ویشي، خلکو له مفت ورکوي. او جي ګورې څه شته دی م نه، څه داسې بېکاره غوندې پونچي م راوړې ده، داسې پوره پیسې میسې م نشته، غریبانان هم یو. نو ته دا مهرباني وکړه چې مونږ له پوره غله راکړه او د دې رور غله م راکړه، د دې را سره راوستی دی. هغه حکم وکړه شاهي مهرمان خانې ته، وی یو کمره دوی له اوس هم دا مېلمانه چې راشي دوه کسو له یو کمره په دې هوټل کې ورکوي، یا یو کس له یو کمره ورکوي. وی د دوه کسو دوه کټیزې کمره د دوه کسو دې دوی له ورکوي. شابه هله د دوی ښه عزت وکړئ، ښه مېلمستیا ورکوئ. ګورئ دا د کنعان د علاقې د بادشاه بچي دي او د پیغمبر بچي دي. شابه نو جي تاسو دوه د هغې کوټې دي
یوسف علیہ السلام په خپل اور سره پاسې راځي زه تاسو له کمرې تقسیموم تاسو دوه دې کمرې ته ننوځئ دا ستاسو شوه دا تاسو دوه دې ته تاسو دوه دې ته تاسو دوه دې ته تاسو دوه دې ته اخو لس کسه او لس وروڼو دوه تقسیم شو بنیامین یوازې پاتې شو دوی په جړا شو اوس بنیامین ته دا پته نه لګي چې دا یوسف دی زما ورور دی ولې جاړې مېلمه جړا په دې راله چې ارمان زما یو ورور یوسف هغه یو وخت شر مخ تختولی دی ارمان که هغه جم دی اوس بزا او هغه هم دی یو کوټې ته ننوتي چې ته خفه نه شې چې ستا هغه رور نشته زه یم که نه مه خفه کېږه تاسو خو پیغمبر بچی تا سره به زه یو ځای ډوډۍ خورم دې کوټه کې دا د پیغمبر بچي دی ګورې یوسف علیه السلام چې دوی پویم نه شي او دوی ځان له دوه کسو له ډومې نسیام ورکړي هر یو له ځان له خپلې کوټې ته ولېږي او دا یو پکې خالي د مرګري د سره د ملګري شو تاسو پیغمبر بچی زه به ستاسو عزت کوم احترام به کوم یو ځای به سره ډوډۍ خورم کوټې ته ننوتل دواړه هغه خپل دغه ورته غلاف یې ورته مخ نه لرې کړ روبن ورته مونږ وایو بادشاهانو بادشاه لوی احسان کړی ستا دې وروڼو زه شر مخ نه یم خوړلی سوی ته یې غورځولو نورې خبرې به قصې بیا وروسته کوو وروره خو بس خفه کېږه ما او زه به ځان سره اوس پاتې کوم خوښه دې ده وی ورورې ما ځان سره پاتې که خو بابا سره به څه کوو وی بابا هم راولو غږ مه کوه ما ته رب العالمین هر څه برابرۍ قرآن کې الله فرمایي وکذلک مکننا لیوسف فی الارض مونږ یوسف علیه السلام له په ځمکه کې یو قدرت او طاقت ورکړو فی نه مروس غلامۍ ته غلامۍ نه مروس جیل ته جیل نه مروس د بادشاه دربار ته دربار کې مولا داسې عظیمه بادشاهي ورکړه چې هغه یولس وروڼه چې یو وخت کې دی غورځاو لس وروڼه وهه یې کوي کې نن هغه را د ښکول الله راوستل په فکر مه کوه تا پاتې کوم وګورئ چې دا وروڼه در نه خبر نشي چپ غږ به نه کوې ډېره ښه چې دوی ښه مېلمستیا وله وکړله خو دوی خو ونه پېژنده نو بیا ورته وایي داسې چل به کوو چې حکم یې وکړه وی دې ټولو له یو بار غله ورکړې غنم وله ورکړې او هغه یو جام و د بادشاه د سرو زرو قیمتي په هغې باندې به یې دا خلکو له غله ورکوله پیمانه به یې پرې کوله وی دا به د بنیامین په بوجۍ کې ومندل پټ چې څوک دنه خبر نشي خپلو ملګرو ته هېڅ څوک چې خبر نه کړي جي ټیک ده به دغه جام یې د بنیامین په غله کې ومنډه او بوجۍ ډکې کړی او کسانو ته یې وی تاسو کښېنئ تاسو مخکې مونږ وزن نه کوو تاسو له به اوښان مونږ بار کړو بیا به تاسو ځئ چې اوښان یې بار کړل او اوښان قافله روانه شوه یوسف علیه السلام ورته وایي چې په یعقوب علیه السلام تاسو پلار دی پیغمبر دی زمونږ سما سلام وایه او چې بیا غل خلاص شي نو بیا فورا راځي بنیامین یې ورسره رخصت چې رخصت یې کړ بادشاه هغه کسانو ته وایي جام هم څه کړ وایي صاحب هغه خو مونږ هغه د بنیامین چې کومه بوجۍ و د هغه نوم پې لیکلی و او د هغه کاڼ و ورسره هغې کې مو هغه جام ورته کېښود وایي شا به یې اواز وکړي اوس غږ به نه کوي چې جام ورک شوی دی دا اوس یو حیله جوړوي د دې رور د پاتې کولو دپاره اواز یې وکړی قافلې والا د بادشاه جام رک شوی دی او تاسو پټ کړی دی شا به یې راشئ جام راوړی ټوله قافله یې راوست د یوسف علیه السلام دا رونه هم دي پکې او نور خلک هم دي وایي چې مونږ خو جام نه دی پټ کړی هغې ته هم پته وه نو فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه د بنیامین هغه بوجۍ رستو کړه چې دوی شکیان نشي نورو باندې شروع کړه یو بوجۍ اړوه سامان لټوه بوجونه لټوه پیدا پکې نه کړل وی ګوره یاد وساتئ جام راوباسئ که راوم نه ویسته نو څه به کوو نو د یعقوب علیه السلام دا بچي ورته وایي دا رونه وی بادشاه سلامت زمونږ د پلار یو قانون دی په هغې به فیصله کوو هغې ته خو پته و چې مونږ نه دی پټ کړ وی ستاسو د پلار څه قانون دی وی زمونږ د پلار دا قانون دی چې څوک غلو هغه به غلامي نو که د چا په بوج کې جام راووت هغه به ستا غلامي هغه به درته پرېږدو مونږ چې غله خو نه یو مونږ د پیغمبر بچي یو مونږ خو نیکان خلک یو او صاحب ته به مونږ بدګماني کې که د کوم یو کس په دې قافله کې د چا په سامان کې جام راووت بس ستا غلام وی په دې فیصله ده وی یو هم په دې فیصله ده وی ډېره ښه چې لوښي لټول د دوی هغې کې نه راوتل د بنیامین په هغه بوجۍ کې جام راووته اوس به څه کوې بنیامین بوجۍ کې خو راووت تاسو وایي چې مونږ غلا نه ده کړې دا ګوره دا د دې روډ تاسو دا جام پټ کړی دی هغې څه وایي ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل اوس دې خو پېژنې نه که نه وی بادشاه سلامت که دې بنیامین غلا وکړه او جام یې پټ کړ د ده یو ورور یوسف هغه هم په ماشوموالي کې غلا کړې وه فاسره فی نفسه یوسف علیه السلام دا خبر اړه کې پټه کړه چې زما غلا کوله زه غلوم غږ یې ونه کړه که اوس خبره کوم خو خبره ښکاره کېږي
او د هغې وجه داسې وه چې دا یوسف علیه السلام ماشوم و نو د یعقوب علیه السلام خور لوی و ترور سره نو چې دې لږ غونې داسې لوی شو د ګرځېدو شو نو یعقوب علیه السلام ورپسې لاړ هغه خور ته وایي دا بچی راکړه هغې ورته نه در کوم ما سره به دی وایي نه ماله دا خپل بچی راکړه نه هغه خوشطبعه وه خوشطبعي کوله نو د ترور دا یوسف علیه السلام دننه که کوټې ته او په دې املا کې ورته یو کمربند وتړه مزیدار کمربند د هلکانو جینکو به هغه زمانه کې اچو هغه وله په دې املا کې وتړه د کمیس لاندې هسې خوشطبعي کوله دې ترور راویسته ویې ورورې دا ماشوم چې دی نو دا نه در کوم هغه ورته وایي چې نه زه یې بوځم درنه نو چې څنګه یې روان که د مټې ونیو نه خور یې اواز وکړه ویې وروره یعقوبه ورې که د ما نه ده غلا کړې ده او هغه د هغه په قانون کې دا وه چې چا به غلا کړې وه نو هغه به بیا هغه کس اخېسته وی نه نه دې غلا ولې به کوي نو چې څنګه یې له کمیس اوچت کړم دې خوا ته کمربند تړلی وګورئ ما نه کمربند پټ کړی دی د دې لپاره چل جوړو چې یو سور و د یوسف علیه السلام چته هغې لکېده نور هم ورسره ایسار شي زه وی خورې چې ستا خوښه ده چل دې جوړ کړی دی او چې ته یوسف ځان سره ایسارې یو میاشت دوه کال دې سره نور وي نو هغه خبره یې ورته ور یاده کړه او دې ماشوم و ان یسرق فقد سرقا قل له من قبل بادشاه سلامت کړي بنیامین غلا وکړه د دې ورور یوسف هغه مخکې غلا کړو یوسف علیه السلام لږ پټه وساتله چې ښه په ما د غلا الزام لګوې بس فیصله دا ده چې د بنیامین په بوجه کې جام وموندی شو دی به اوس موږ سره یې نه پرېږدي رونه پریشانه شو بنیامین ته وایي نو تا موږ وشرمولو بېعزته دې کړو پیغمبر په پلار باندې الزام دې راغی جام دې دا دې څو کړل ځان له مشوره وکړه وی تاسو ته پته نه لږ چې پلار مونږ نه واده اخیستې ده پلار واده اخیستې ده چې دې به راولي یو ځل خو یوسف مونږه زه کوي کې واچو پلار ته هم بانه وکړه اوس که دې پرېږدو مونږ تیزونو پلار به هم سوی چې بل نور هم راله مړ کړو داسې نه کېږي رالل او د بادشاه دربار کې ودرېدل نو دوی کې دا و چې دوی به هیبت پرې راغې د پیغمبر بچي و که نه نو دوی به چغه ایسته او داسې چغه به ایسته چې هغې چغې سره به خلک بېهوشه کول دوی کې مشر ورو یهودا هغه وی راځی زه په دې بادشاه یو چغه وباسم او داسې چغه پرې وباسم چې دی به دله بېهوشه کړم چې دی بېهوشه شي نو بنیامین به نیسو وتښته وبه یوسف علیه السلام ته خو په آخرونه یو کس یې ودرو وی داسې کار وکړئ چې تاسو ورشئ او په دې کې کم یو کس چغې ته ځان جوړو نو په یې سر به ورله لاس راکاږي نه به پوه چې په سر یې لاس راکاږي دې چغه نه شي ویلی شاته ورته نوکران ودرو چې کم یو کس پکې چغې ته ځان جوړو په سر ورله لاس راکاږي بیا چغه نه شي ویلی او ته پته ده مارونه دي یهودا چې راغی څنګه بادشاه سلامت موږ له داسې کار وکړه چې دا خپل لور راکړه موږ نه ځو او که نه راکړې که نه خو چې نه راکړې او چغې ته ځان جوړو نو شاته بیا نوکر په سر لاس راخ د چغې بیا نه شو بل نمبر په نمبر هغه خیر ناکام شو چې ناکام شو دربار نه یوسف ورته ویلی یوسف علیه السلام ورته وایي چې خفه کېږئ ما فیصله تاسو ما سره کړې ده بنیامین سره جام موندلی شوی دی هم دی به پکې ایسارو زه خیر دی بیا راشئ در پرېږدم خو اوس یې نه در کوم چې لاړل دا مشر ورور یې وایي چې زه خو پلار سره سترګې نشم لګولی زه نه ځم زه به هم دلته یم او تاسو لاړ شئ او پلار ته مو ووایه هغې وایي چې بس موږ څوک اوسه چې دې بادشاه راله دا رور نه راکوي او قافلې والا ته خلکو ته پته ده که نه د هغه بل ځل خو موږ یوازې وو او ټوله قافله را سره ده د خپل علاقې موږ به پلار ته وایو چې د قافلې والا نه تپوس وکړي دروغ خو ته موږ نه وایو نو دا یو ورور یم تی ورسره لاندله وایي زه خو نه ده چې دوی لاړل پلار لا ورسېدل غلی یې ورته وغورځوله وی بنیامین هم څه که وی بابا هغه خو غلا وکړه د بادشاه جام یې پټ کړی نو بادشاه په هغې کې د موږ نه ایسار وی دوکه را سره وکړه بل بچې م راله لاړ مړ کړه بل بچې م راله مړ کړه یو خو م راله مخکې وجلی دی بل م راله مړ کړه وی بابا که موږ دروغ وایو دې قافلې والا نه تپوس وکړه ولې غلا کول ټولې قافلې نه تپوس وکړه بهر کیف هغه یوسف یعقوب علیه السلام پریشانه شو نورم په غم شو یو بچې م ته لاړ بل بچې م ته جدا شو که عارضي جدا دی خو بیا هم خو دې جدا شو که نه او الله ته به جړه کول او الله ته به فریاد کول او دوی ته به عسى الله ان یأتیني بهم جمیعا زما په الله امید دی چې زما درې واړه بچي به مال الله راولي یوسف هم بنیامین هم او چې هغه بل ته پاتې شو چې پلار سره سترګې نشم لګولی دا به الله راولي بهر کیف زمانه پکې تېره شو چې تېره شوه بیا غلم خلاصه شوه یعقوب علیه السلام دی بچو یو کار وکړو لاړ شئ او د یوسف علیه السلام او د هغه د رونو ماله لږ خبر راوړی او جړل به هر وخت دا بچي ورته وي تله او تفته او تذکرو یوسف
حتی تکون حردا او تکون من الهالکین. همیشه یوسف یاده، یوسف یاده، یوسف دوی خو یې مړه دی که نه، همیشه تا هغه یاده. د خدای نیک بخت ته داسې به ناجوړه شي چې مرګ ته به نږدې شي، ګنې مړ به چې راته څه کوي. او هغه به وایي نه زما دا یقین دی چې ما له به الله خپل بچي دې غېږ له راولي، بس دون الله خفه کړم، نور به ما الله نه خفه کوي. زما دې غېږې له به الله بچي راولي هر څنګه چې. او لږه موده هم نه وه که نه، یوسف علیه السلام چې کوم وخت کې کوي کې غورځو د 7 کالو، او چې پلار ورسره ملاقات کوي نو 80 کاله پس پلار سره ملاویږي. 80 کاله د پلار د سترګو نه غیب دی. دا ګوره ډېر اسانه خبره نه ده، دا ډېره ګرانه ده. الله دې مسلمانو ساتي. هغه چا پړه تېرېږي چې چا نه لږ غوندې بچې یا چې ته وتښتي یا چې ته غیب شي، دا ډېر ګران درد دی، ډېر ګران درد. الله دې مسلمانو ساتي. ځای که نه بچو لاړ شئ. او دا یوسف هم وګورئ او د هغه وروڼه هم وګورئ که چېرته هم را پیدا کړل. دی بیا لاړل چې څنګه دی لاړله او یوسف علیه السلام ته ور مخامخ شو، ور ورسېدل. نو یوسف علیه السلام ته وایي په جړا شو ورته، او د یعقوب علیه السلام خط یې والا ورکړ. مخکې یعقوب علیه السلام خط نو لیکه، دی خط ولیکه. یعقوب علیه السلام په دې خط کې لیکه چې ای د مصر بادشاه، ټول عجیبه خط لیکي، ای د مصر بادشاه ما ته پته لګېدلې چې ته ډېر نیک سړی. زوی ته خط لیکي خو پته خو ته نه لګي که نه، ته ډېر نیک سړی او ډېر ښه سړی، او موږ سره تا په دې قحط په زمانه کې ډېر لوی احسانات کړي. لیکن زه راته خپل یو ال ویم، زما پلار چې نیکه چې ابراهیم علیه السلام په هغه دومره سخته تېره وه چې هغه بادشاه په اور کې غورځولي. نو زما په نیکه هم ډېره سخته تېره شوې ده، خو د اور نه الله پاک سالم راوست. بیا زما په پلار باندې هم دونه سخته تېره شوه چې چاړه والا په مری کېښودی شوه، اسحاق علیه السلام. زما په تره باندې په اسماعیل علیه السلام سخته تېره شوه، زما په تره په اسماعیل علیه السلام باندې سخته تېره شوه چې هغه له په مری باندې چاړه کېښودی شوه، هغه هم الله بچ کړ. د مصر بادشاه ما باندې هم ډېره لویه سخته تېره شوې ده، ډېر لوی غم را باندې تېر شوی دی. د یو بچي چې زما د 7 کالو یو ماشوم بچی هغه زما نه جدا شوی دی، 80 کالو شو چې هغه پسې زه جاړم. او هغه ما ته دا بچي وایي چې شرمخ خوړلی دی، لیکن هېڅ پته نه لګي چې هغه به کوم ځای وي. بادشاه سلامت ډېر غمجن یم، زړه مې ډېر درد کوي. دا راته پته نه لګي چې زما بچی به نور ته ناست دي که سوري ته به زما بچی به د چا خدمت کې وي او که په آرام به وي، زما بچی به جوړي او که زما بچی به ناجوړی. نو په نیکه مې سخته تېره شوه، په تره مې سخته تېره شوه، په ما اور بل شو. 80 کالو شو چې زما نه خپل لخت جګر د زړه میوه زما نه جدا ده. بادشاه سلامت بل یو بچی مې و چې په هغې به ما د هغه روک بچي یوسف مینه ما ته ولاره نه تا ګیر کړ. نو بادشاه سلامت زه ډېر زیات غمجن یم، ټوله شپه جاړم، ټوله ورځ الله ته جاړم، او سترګې مې دې بچي پسې ړندې دي. نو ته د الله لحاظ وکړه او ما ته د خپل زوی بنیامین راولېږه، چې دې رانه پاتې نه کړې. که دې راو نه لېږه نو داسې خیرې به درته وکړم، زه د پیغمبر یم او د پیغمبر اولاد یم، داسې خیرې به درته وکړم چې ستا 7 پشتو پورې بچو ته به د هغه خیر و اثر ګورې ورسېږي. سم شه بادشاه سلامت ما له خپل نیازبین بچی فورا راولېږه، غلک را لېږي که نه را لېږي، خو ما له خپل بچی راولېږه. نو چې یوسف علیه السلام ته دې خط ته وکتل او خط یې ولید او د پلار هغه فریاد یې ولید، نو بې اختیاره په ژړا شو، ډېر زیات یې وژړل، ډېر زیات. خط به یې راواخېست او کله به په سترګو کېښود، کله به په خولې باندې په شونډو کېښود، کله به یې ښکله او کله به په سترګو کېښود، او ډېر یې وژړل. ښه بابا واقعي دا خو ډېره زیاته سخته ده. ابراهیم علیه السلام ورته را یاد شو، خپل نیکه اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، هغه خپله زندګي چې واقعي د ما پلار خو دا د ما لا پلار دی چې جمدی دی په دومره غمونو کې. دی ورته ال ووایي چې دغسې تا زمونږ رور چې دی نو هغه مونږ نه شرمه خوړی دی او بل لوره نه تا کېنه او بادشاه د مونږ په حال ډېر دردمن یو، رحم را باندې وکړو دا بنیامین الله سره پرېږده، پلار مو ړوند دی ګنې مري. هغه خط چې وکړ ښکلی یې کړ، په دې سترګو یې کېښود، نو هغه نقاب یې ورته اوچت چې اوچت یې کړ. تاسو ته پته ده چې تاسو یوسف سره څه کړي؟ تاسو ته پته خبر یې؟ تاسو وایي چې یوسف شرمخ تختولی دی،
تاسو ته پته چې هغه سره هم څه کړي دي هغه خپل تخت شاهي تاج یې ورته کوز کړ هغه خپل مخ یې ورته ښکاره کړ تاسو خبر یې هغه سره هم څه کړي دي تاسو وایئ شر مخ خوړلی دی خو چې ده ته یې وکتل او انک لانت یوسف ته یوسف یې یوسف خو ته نه زمونږ ورور انی انا یوسف زه یوسف یم بالکل پام کوئ باز ګوره ملامته کوي یم نه بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او زه ستاسو ورور یم او دا بنیامین دی او فورا لاړ شئ زما په زړه باندې زما پلار راوورېده خو دا د الله حکم دا کمیس یې ورته خپل وویست چې کوم هغه کمیس چې ابراهیم علیه السلام ته جبریل علیه السلام د جنت نه راوړی و ده ته بیا میلو شوی او وینو کې ګورې لیس پیتو هغه کمیس یې راواغېسته په دې دا دوه درې داغ هم پراته دي زما د وجود د وینې زما د وجود د وینې دوه درې داغ هم پې پراته دي هغه وجود چې تاسو زه والی یم تاسو زه کوی ته وغورځولم او زما وجود زخمي شو هغه وینه هم زما په دې کمیس پرته ده دا مهرباني وکړئ دا کمیس یو سی زما پلار چاپې زر دی او انشاءالله چې زما دا کمیس زما د پلار په مخ تاسو ور واچوئ یرتد ابي بصیرا زما پلار به ډک جوړ وی سترګې به بالکل ټیک ټاک او ټول دا هغه ځای نه را روان شو مصر ته راځئ یو ورځ چې پاتې نه شي فورا دی کمیس یې وله ورکړ روان شو چې دې څنګه روان شو او کمیس یې ورکړه او قافله را روانه شو خوشحاله شو ملامت هم دي یعقوب علیه السلام ته الله اطلاع وکړه د وحی په ذریعه باندې خپلې کور چې کوم بندګانو بیبي وه یا لوڼی وې وی انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون یاره که تاسو ما ته ناپویه نه وایئ که نه نو په ما نن د یوسف علیه السلام د یوسف بچي خوشبویي را باندې لګېږي د هغه خوشبویي محسوسوم خو که دا درته ویم نو ما ته بیا به تاسو وایئ چې یاره عقل دی کار نه کوي پویه دی کار نه کوي را باندې الزام به ولګوئ نو که دا الزام نه لګوئ نو زه راته دا وایم چې زما باندې د خپل بچي د یوسف خوشبویي لګي هغې ورته بیا وایي ګوره ته بار بار یوسف یادی بیمار بشي مړ بشي دا ته څه کوې وی نه په ما خوشبویي لګي او محسوسومه د هغه خشتا خوشبویي او هغه لهر د هغه په ما را روان دی په ما باندې لګي بچي راورسېدل چې څنګه راورسېدل بس فورا هغه کمیس یې راواغېست بابا مبارک شي هغه کمیس یې راواغېست د یعقوب علیه السلام په دا مخ یې ورغورځو خو چې ور ویې غورځو د سترګې بینا شوې نظر یې ولګېد زړه یې خوشحاله شو خوشحالیان یې وجړل ما نه وې تاسو په ما باندې الزامونه لګول ما راته نه وې بس بچي فورا خپو ته پرېوتل بابا مونږ معاف که مونږ بخښنه غواړو اس خو ښکاره شو که نه چې بچي خو مونږ بوتلې کوي کې مې غورځولی دی بابا مونږ معاف که بابا ورته څه وایي سوف استغفر لکم ربي زه تاسو له بخښنه به غواړم لږ صبر راته وکړئ یو ټیم را روان دی هغه وخت به زه د رب العالمین په دربار کې ستاسو دپاره بخښنه غواړم بخښنه یې وله وغوښته بابا وایي یوسف علیه السلام خو چې زر راځئ جمدی دی د مصر بادشاه دی زمونږ یې ډېر عزت کړی دی او دا مونږ له غلې راکوي د هغه راکولې وی ځای چې ځو د 2 کسانو قافله تیاره شوه دغې وخت کې د یعقوب علیه السلام بچی او نوسی او کړوسی 72 کسانو 2 کسان د هغې قافله تیاره شوه او د مصر د طرف ته روان دي یوسف علیه السلام هغه خو کسان کینولي چې دوی را نږدې شو نو فورا ما له اطلاع راکړئ حضرت یوسف علیه السلام ول استقبال له راووت د مصر د ښار نه سره د وزیرانو سره د مشیرانو سره د سلطنت او د بادشاهۍ د خلقو دنیا چې یوسف علیه السلام روزي خو نور خلک به هم روزي هم پیغمبر دی یوازې بادشاه نه دی پیغمبر هم دی دنیا لوی استقبال جوړ دی عظیم الشان استقبال او تخت شاهي هم بار راسته دی او یو لوی قناتونه دي او صاحبه دغه دي دا څه ورته ویل کېږي د هغې زمانې چې کوم د عزت سامان دی ټول روغ کړي او لویه جلسه جوړه ده ولې د یوسف علیه السلام پلار را روان دی د یوسف علیه السلام رونه را روان دي د بادشاه او 80 کاله پس ورسره ملاقات کېږي تخت شاهي باندې یوسف علیه السلام ناست دی او چې کله دا پلار وله راورسېده نو ورته غاړه وتلې یو بل ته ډېر جاتې وجړل دواړو یو بل ته الله ورته حکم کوي یوسف علیه السلام ته چې ګورې ته به دلته ولاړ او زما خپل یو فیصله ده تا یو خوب په ماشوموالي کې لیدلی و د 5 کالو 4 کالو چې تا خوب لیدلی و هغه رښتیا کوم انی رأیت 11 کوکبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين تا ویلو چې یو ستوري نور او سپومې به ماته سجده کوي دا دې لیدو اوس هغه به کېږي صبر کوه نو د هغې به دا قاعده وه چې بادشاه له به څوک رالل نو سر به یې ټیټ کړو او یا په سجده به پرېوتل سجده د الله نه ما سوا بل چاته زمونږ په دې امت کې بلکل منع ده بلکل منع لیکن په هغې امتونو کې د تعظیم سجده د عبادت نه د عبادت او د تعظیم سجده کې فرق دی د تعظیم سجده په هغې زمانه کې جایزه وه دا به کېدله او نبي علیه السلام منع کړې ده وی که د تعظیم دا سجده د یو انسان بل انسان ته جایز وي نو ما به ښځو ته حکم کړو چې خپلو خاوندانو ته هم سجدې وکړي نو وی تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین زمونږ د قسم په خدای تعالی الله په مونږ ډېر لوی فضیلت درکړی دی او مونږ خطاکار یو یوسف علیه السلام ورته څه وایي ملامته کوي نه لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم اس ملامت یا در باندې نشته اس فکر ونه کې الله تاسو مبخه الله دې مونږ وګورو چې څوک چانه بخښنه وغواړي دا ورته وایي چې بس زه معافي غواړم هدې م ورته وایي چې څه نشته خبره خلاصه شو دا د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام طریقه ده د هغې شیوه ده یا یعقوب علیه السلام وفات شو په مصر کې او د هغې نه 30 کاله پس یوسف علیه السلام هم وفات شو د 110 کالو په عمر کې یوسف علیه السلام وفات شو او بیا د مصر د دریاب یو غاړه کې دفن شو او بیا چې کله دریاب روانې کو نو بیا یوسف علیه السلام هغې روچت که قبر کې او بل ځای کې دفن که نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع فرمایي د موسی علیه السلام متعلق هم او د یوسف علیه السلام متعلق هم د دواړو متعلق فرمایي وی ما ته هغه ځای نه معلوم دي که دا هغه ځای کې وې نو تا ورته ما د موسی علیه السلام قبر به هم ښولو یو حدیث کې داسې راځي او بلکې داسې هم راځي چې د یوسف علیه السلام قبر به هم درته ښولو چې هغه کوم ځای کې د هغه قبر دی ما ته معلوم تا بسې نه کوې خو به هر کیف الله دی مونږ د مصیبتونو او آفتونو نه وساتي او الله زمونږ ارواح د دغې مقربو انبیاو سره ملګري